آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. د نن جمعې مختصر بیان د رزق حلال بارکې دی. د حرام نه ځان ساتل او طلب د حلال کول دا د بیان خلاصو نه چھوڑ دی. ابی هريره رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت थे مبارک فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائلی ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب لا يقبل الا طیبا. اللہ ډیر پاک ذات ته د هر عیب نه د هر نقصان نه پاک دی او الله نه قبلې مگر هغه عمل چې هغه پاک عمل وي. څنګه چې رب پاک دی داسې دربارم پاک دی داسې پاک اعمال د الله خوښیږي او پاک اعمال الله قبلې. بیا مبارک فرمایي وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. مؤمنانو ته الله تعالی په هغه څه باندې امر کړي په کوم څه باندې چې الله خپل رسولانو ته امر کړي دي. الله تبارک وتعالى په تمام عبادو کې د ټولو نغوره بندگان هغه انبیای کرامو نه مخکې یو طبقه بل دغه ته رسولان وای. انبیاء یو لک وسلیر زره کم زیات او رسولان 314 دي. دا رسول په مرتبه کې د نبی نه فوق وی او چت وی. نبی علی السلام فرمایي چې په سبا باندې الله خپل دي خاصو بندګانو رسولانو علیهم السلام ته امر کړی دی نو په هغه خبره باندې الله تعالی زما دي امتیانو مؤمنانو بندګانو تم امر او حکم فرمایلی دی. رسولانو ته الله پس امر کړي. الله تبارک وتعالى په سورۃ المؤمنون کې رسولانو علیهم السلام ته فرمایي یا ایها الرسل کلوا من الطیبات. اے جماعت د رسولانو علیکم علیهم الصلوات والتسلیمات تاسو خوري د پاک او حلال مال نه خوراک کوئ وعملوا صالحا او نیک اعمال کوئ. دغه رنگ نبی علیہ السلام فرمای الله تعالی زما دی امتیانو مومنانو تم الله تعالی امر کړي یا ایها الذین آمنوا اید ایمان خواندانو کلوا من طیبات ما رزقناکم. الله فرمای تاسو خوري د هغه پاک او حلال مال نه چې ما درته درکړی دی. پاک مال خوري حلال مال خوري. د الله په در کې قبولوالی ته نه رسي مگر هغه چې پاک او حلال وي. کاغه عمل وی پاک صفا عمل الله قبلې. کاغه بل یو د نیکه کار وی نو هغه کې صفایو پاکواله پکار دي. بیا د دین بعد نبی علیہ السلام مبارک او فرمایل ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیه الى السماء یا ربی یا ربی. نبی علیہ السلام مبارک به فرمایل و یو سړی په سفر لاړ مسافر وي او دغه سړی د سفر د وجه نه د وخت به برو ګرځيږي ګرد غبار په پروت وي یعنی په بدترین حالت کې وي او دغه مسافر الله تعالی سونو چت کړی وي او الله تعالی سوالونه کوي یا ربي یا ربي د الله نه غوښتنه کوي. خدای الله محبوب مبارک فرمای ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. دا مسلم شریف حدیث ته مبارک فرمای دغه مسافر چې الله درته لاس پورته کړي گرد آلوده خړ پړ دی وختي ببر دی
په حالت د سفر کې دی او د الله در تلاس پورته کی والله نه غوښتنې کی جړاګانې کوي او الله تعالی نه سوالونه کوي مبارک فرمایي ته دغه مسافر چې د خوراک د حرام وي یا سکاک د حرام وي یا په غاړه لباس د حرام وي یا د بدن د تقویت په حرام باندې ملو شوی وي د الله محبوب فرمایي دغه انسان دعا به الله څنګه قبول کړي دغه انسان دعا خدای نه قبلې ګوره د خبرې ته سوچو کې دا قابل غور ده حدیث کې چند کسان خې چې د دې دعا خامخا قبلېږي دعای مستجاب وي یو پاغې کې مسافر دی کله چې مسافر په سفر باندې لاړ شي نو د مسافر دعا الله خامخا قبلې یو پاغې کې مظلوم دی د مظلوم دعا قبلېږي تاسو ډېر ښودلی شوي دي افراد پکې اوس د مسافر دعا خو خدای خامخا قبلې خو چې د مسافر په ګېډه کې حرام پراتی یا لباس د حرام وي یا سکاک او خوراک د حرام وي یا هغه ته غذا په حرامو ملو شوي نو د الله محبوب فرمایي د دعا خدای نه قبلې د دعا رد کیږي د دې حرامو په وجه باندې د عمل د الله دربار ته قابل قبول نه دی د الله دربار ته نه رسیږي د دې وجه نه وایي چې حرام مخورئ د حلال مال طلب کوئ د حرامو نه اجتناب وکئ د حلالو طالبان جوړ شئ دویم نمبر روایت کې داسې راځي امام طبرانی ذکر کړي امام بهقیم ذکر کړي دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنهما د مرویات حدیث دی الله محبوب مبارک فرمای طلب الحلال فریضه بعد الفریضه د حلال رزق طلب کول دا فرض دی پس د فرضونه څه مطلب مونږ تاسو باندې چې دا کوم عبادت الله فرض کړی دي منځ دی که روزه ده که حج دی که زکات دی وغیرہ وغیرہ چې دا کم اعمال زمو ستا په ذمہ باندې فرض دي د دې فرضونه بعد بل فرض زمو ستا په ذمہ هغه حلال رزق طلب کول دي حلال رزق ګټل دي د حلال کسب کول دا فرض دی یعنی لازم دي زمو ستا په غاړه او په ذمہ باندې د حلال طلب کول حلال رزق ګټل دا عین عبادت ته خو بعد الفریض و پس د فرضونه د دې مطلب دا دی چې د منځ وخت راغی نو په دغه وخت کې به دیاړي مزدوري نه کې د عبادت وخت راغی په دغه وخت به دکانداري نه کې د منځ وخت راغی په دغه ټیم به د آفس کار نه کې د دفتر کارونه به پرېږدي دغه رزق ګټل دا خو فرض دی ټیک خبره ده خو د مون نه بعد دا فرض دی مون خلک د 2 روپو دیاړی دپاره فرض مونځ پرېږدو د پردی نوکری په خاطر کپنۍ کې کار کوي په پردي وطن کې یا په خپل وطن کې کارخانهدار سره لګیا وي د چا په کور کې ملازم وي چا سره ډریور وي بل یو عمل د 2 روپو دپاره مونږ د خپل فرض مونځ پرېږدو دا خو غاړه بنده شوه هغه د دنیا د عبادت د دنیا د کار کسب کول هغه هم بې برکته شي خدای ناراض شي د دغه دنیا په وجه باندې زمونږ ستاسو آخرت برباد وګرځي رزق ګټل حلال دا خو فرض دی لازم دی خو پس د فرضونه کوز د روجي میاشت راغی یو سړی کار کسب کوي دغه نه په روجي خرابېږي دغه کار کسب مه کوه خپل فریضه راټینګه کول د فرض روجي خیال وساته د هغې نه بعد دی بیا دیاړي مزدوري کوه مثال له خبرې وایم ګوره دا فرض دی خو د فرض نه بعد نن سبا مونږ خلکو دنیا ته ترجیح ورکه دنیا ته اهمیت ورکه یاره به مجبوري ده د دې لږې دنیا په خاطر مونږ هغه لوی آخرت برباد حالان کې حدیث مبارک کې داسې راځي توجه مشته حدیث کې داسې راځي مبارک فرمایي وای دا رزق د انسان په طلب کې داسې لګېدلی وي لکه څنګه چې په دې انسان پسې اجل ګرځي او اجل موتا پسې را روان دی دا مرګ همدقسې زموږ ستا په طلب کې دا رزق هم را روان دی یقین وکړه چې ته کوم ځای کې ستا نصیب به الله تعالی هلته در رسوي ستا له چې کوم ځای مقرر کړي هلته به در رسېږي څنګه د مرګ نه نشي پټېدی او بچ کېدی داسې د رزق نه هم نشي پټېدی او بچ کېدی یاد ساته مونږ تاسو خو په خپله په دې رزق پسې وتي یو نه که ته ورپسې هم نه ځې ستا کوم نصیب دی ته هر چېرته لاړ شي دا رزق به الله تعالی هلته در رسوي ستا چې دا رزق کوم ځای مقرر دی یا به تا هلته ځې یا به تا پسې دا رزق هلته راځي نو د رزق د غم نه د رزق په فکر کې د دنیا په فکر کې آخرت مه خرابوئ د دنیا په غم کې آخرت مه بربادوئ دا رزق ګټل دا فرض دی واجب او لازم دی خو پس د فرضونه اول به د خدای بندگی کې
اول به د خدای طاعت کې اول به د الله تعالی عبادت کې دا غي نه بعد بیا فرض کار غواړي یعنی مطلب حلال رزق ګټا اوس چې د مزدوري ټیم راشي مزدوري کوا او چې د عبادت ټیم راشي نو مزدوري دی امر ودروا د 10 منټه 20 منټه نیمه غنټه د خدای بندګۍ له باور کې کدی اړی ماری دی اړی کې اول نو ور سره خبر اوکا چې یاره زبر د مانزه په ټیم کې ستا دی اړی نو کوم زبر مونږ کوم نیمه غنټه یا درې په وخت په زمال ته لګي بیا به راځم داغي برخه کار به در بعد کې کومه ک ډرایوري گاډي ودروا یو سیټ تو درېګه مونږ غوا ک دکانداري دکان بندوا کافس کې افس کې د مانزه لپاره اهتمام کوا کچا کرنو کرے اول نور سره کچا په خاله مانزه بار کې کوا د بندګۍ د خدای کوا د عبادت بار کې سوچ فکر کوا حدیث مبارک کې نبی علیہ السلام فرمای لا طاعت لمخلوق فی معصیه الخالق هغه کار چې پغی کې د الله تعالی نافرمانی راځي او د مخلوقات او د بندګانو په کې اطاعت وي دا درمانه لازم نه دی چې په کم کار کې د خدای نافرمانی وي د خدای تعالی د عبادت او بندګۍ نه پاتې کیږي دغه کار کول په موته باندې لازم نه دي چې په کم کار کې د مور پلار یا د پیر استاد یا د خان صاحب یا د افسرو یا د بل چا هغه اطاعت پکې وي او د خدای نافرمانی پکې وي نو دغه کار په موته لازم نه دي په دغه کار بالکل زمو استغاړه نه بنديږي دغه کار مکوا خجی ورپسې بل حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمای امام طبرانی دا حدیث ذکر کړي طوبى لمن طاب کسبه خوشحالی او کامیابی دا هغه چا د پاره ده دا چا کسب چې هغه مبارک فرمای خسته پاک کسب کوي روزگار کې خو پاک روزگار ملاوٹ پکې نه کې دوکه پکې نه کې دروغ پکې نه وي او دروغ باندې خپل مال خرڅین او قسمونه پکې نه خوري پاک صفا کسب دي نن سبا خلک وګوري اکثریت یا به ملاوٹ کوي دو نمبری به کوي یا تاسو وګوري پغې کې بده دوکه به کوي په مال کې دروغ خپل مال کې به دروغ وي دا کارونه مکوا او خدای یقین او باور وکا پاک صفاشس خرڅوا ستا چې دا کم نصیب دې کته دوکه کې هم دغه نزيات نشي خوړې او که دوکه نه کې نو هم دغه نه کم نشي خوړې هم دا خپل نصیب دې خدای درکې نو څه ضرورت دې دروغ وتا دوکې تا څه ضرورت دې ملاوت ته او قسم خوړلو تا پاک صفا مال وساته او پاک صفا کسب کوا مبارک فرمای خوشحالی دا هغه انسان د پاره ده چې دا کسب صفاوي او فرمای وصلحت سریرته دغه انسان چې دا پټ او ځان لا باطن صفاوي یا ځان له خلوت کې د ناس ته صحیح وي بعض مونږ تاسو خو دینداری کو خدا خلکو دا وړاندې او چې ځان نشو بیا مو چې زړه سغواړي هغه کو چې سمو زړه غواړي هغه بیا ګورو چې سمو زړه غواړي هغه بیا وایو نه دا خو تقوا نه ده مبارک فرمای هغه انسان له خوشحالي ده د چا چې په کسب کې پاکواله او هغه انسان له خوشحالي ده د چا چې ځان لواله ځان له ناس ته خستوا ځان له ناس ته د خدای تعالی د یری و د بندګۍ او د عبادت وا او بیا فرمای وکرمت علانیته هغه انسان له خوشحالي ده چې د ښکار زندگی دا د میل جوړو د ظاهر زندگی دا د عزت والا زندگی وي خسته زندگی وي یعنی د ګناه نه پاک وي وعزل عن الناس شره خلقونه د شر بن کی چاته ضرر نه رسي سو خفقینا تکلیف چاله نه ور کوي بل مسلمان ته نه حق باندې چې کم نه ظلم ور سره نه کوي دغه انسان له خوشحالي ده بیا فرمای طوبى لمن عمل بعلمه او هغه چاله خوشحالي ده چې دې په دې خپل علم باندې عمل کوي تاسو چې دا کوم مسلې ووري دا تاسو علم دی دا د جمعې په ورځ ستاسو دا کوم واعظ کیږي او دا کوم خبرې توري دا علم زده کی ته طالب د علم یې په دې حالت کې ته په خپل علم باندې عمل کې دا هغه چا د پاره خوشحالي ده چې یو مسله ووري دی په عمل کې هغه چا د پاره خوشحالي ده چې یو مسله زده کی دی په عمل کې هغه طالب دی که مولا دی که امید دی عام دی که خاص دی ته د پاره خوشحالي ده او بیا فرمای وانفق الفضل من ماله کم چې د حاجت نه زیاتی مال دی دا د خرچه کی کور کې وګوره کمی جامې ته نه چې کور کې پرتی دي زړیږي دا راوړه د خدای په نامه چاله ورک کم پیزار را چې ستاسو حاجت نه سیوا دی دا د خدای په نامه چاله ورکا
کم کتاب ستا د ضرورت نه سیوا دی ته خدای په نامه چاله ورکا کم کټو بستر ستا د حاجت نه سیوا ده ته خدای په نوم چاله ورکا کم لوخه د استعمال ستا د حاجت نه سیوا دی ته خدای په نوم چاله ورکا کم پکې وغیرہ ستا په کور کې د ضرورت نه سیوا دی ته خدای په نوم یو غریب وګوره یو مسکین وګوره یو مستحق وګوره هغه له ورکا اسراواله ورپسې هغه سوچ ستا د حاجت اصلیه نه سیواوي دا خدای په نوم باندې ورکوا مبارک فرمای وانفق الفضل هغه زیاتی مال چې ستا ورته حاجت نشته ډیر خلک بداسي چې دا تا کار کور کې سپراته دي ستا حاجت نه علاوه دی برباديږي او ستا ورته ضرورت نشته ستا په کور کې زړیږي چیرې وړي دغه شی راواله په دې معاشره کې ډیر محتاج دی ډیر زیات ضرورتمند به ستا په پیسم نه کیږي ستا په کور کې اسې برباديږي کدا تاغله ورکی نو داغه په جون جوړ شي داغه په زندگی روانه شي داغه په خېګړو شي نو مبارک فرمای وانفق الفضل څومره خپل جمله درته وای زیاتی مال ستا د حاجت نه سیوا مال دا خدای په نوم باندې خیرات کا ورکه چاله نن سبا باز داسري چې په جرباتو باندې زمکه لري په جربو باندې سو جربا سو کنالا سو مرلیز مکه وي د په کورم جوړ کړي اجرم جوړ کړي گزارم روانه هلکه دا باقی زمکه فضول پرته ده چرته مقبري ته ضرورت ده خدای په نامه وقف کا دغه زمکه بستا تر قیامت پورې پکار راځي تر عمر تر جنتونو پورې باندې هغه فایده تا در روانه وي بعض سړی داسي وي کته د مقبري ضرورت نه وي ته جمعات ضرورت وي د اهل سنت والجماعت د دې خپل خصه سپیشل عقیده لپاره یو خپل جمعات جوړ کا تغه زمکه نکنه تا ته پلار ته دی پاتې وو تا پلار نه تا ته پاتې وو تا نه بچو ته پاتې شي سپي یو بزرګو هغه مبارک د خدای په نوم باندې زمکه وقف کا چا ول زمکه ورکا یو بزرګ لا وې دا والا قربان داستا شو دی بزرګ چې زمکه توګه داس وګدا ډیر لوی میدان ډیر لوی زمکه وسو جربوا دی بزرګو خاندان سره لکه و چې دا خډیر مال دی ډیر لوی دنیا نه خدای راک نو خدای ورته غزمکه گویا کا ازمکه ورته ما ته خوشالېږي ډیر خلکو را مې داوی کړی دي ټول نه پاتې شو چا خپل نه کما نن تا ته لاس تراغم سبا تا نه پاتې کېږم نور خلکو ته ما پورډه متړه دا بزرګ یکدم را بیدار شو ځان اوس ویښ دی خو مطلب هغه حواس بیدار شو سترګې وغړې دي دا بزرګ یکدم خلکو ته وای ازمکه مال درا کدره توقف کا اوس وری خلکا دا تمام ازمکه ما د خدای په نوم باندې وقف کړی دا کدی کې څوک جمعات جوړي که مقبره جوړي که مدرسه جوړي که ضرورتمند سړی راځي کور جوړي دا د خدای په نوم باندې ما وقف کړی دا هغه علماء لیکي هغه سات هغه ازمکه ورته خدای گویا کا او دی بزرګ ته دوباره وای پرده او مخبله د کما تر اوسه پور ډیرو خلکو را باندې داوی کړی دي چام نو مخبله کړي خلکو را باندې مړی کړی دي چانو مخبله کړي خلکو را باندې آباده کړی دي چانو مخبله کړي چا را باندې فصل کړلې چانو مخبله کړي چا را باندې غفلت خوبونه کړي چانو مخبله کړي ها نن تا خپل کم تاروز قیامت چې په ما باندې کڅوک منځ کوي هغه لبم خدای اجر ور کوي خدای هغه د منځ برابر اجر او ثواب الله تعالی در نصیب ګرځي کڅوک را باندې علم زده کوي کڅوک را باندې یو نیکی کوي کڅوک استوګ نه کوي تاروز قیامت دا ثواب الله تعالی در کوي اوس ما څوک نشي خپل لباس تا خپل کما غرض می دادي ډیر داسي وي چې د ضرورت نه علاوه پټی لري زمکه لري خپل گزاران خروان په دغه زمکه کې دیندار خلک وګوري پراشه قربان د ازمه د خدای په نامه درکو ته سرپرستی ته پکې اوسېګه ما د مدرسې د پاره یا د جمعات د پاره دا زه وقف کوي په خپل جون باندې کم از کم یو لس مرلې یو 15 مرلې د خدای په نامه وقف کا ته ګوره چې آخرت کې داستا په کار راځي که نه راځي وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله زما د رب وعده دا چې ته دا کوم نیکیو کې دا به د رب سره بیا مومي دا تا چې په دنیا کې نن کم ښه کار وکړو کم نیک عمل دې کړی د دې سلی به الله تعالی په در کې تا تخامخا ملاويږي الله غزاد ته چې لا يخلف الميعاد د خپل وعده خلاف نه کوي مبارک فرمای ډیر خپل جمله وي وانفق الفضل د خپل حاجت نه سیوا شیز د خیرات کا د خپل حاجت نه د سیوا شیز خیرات کا نن سبا په خپل جون باندې په خپل ځان نظر واچوي په خپل مال نظر واچوي ستا د هوایي جون چې کم اضافي اشیاء دي ستا په کور کې اټول د خدای په نامه خیرات کوا مې ساته کدا دې وساتل یقینو کده دې زری زری حساب بدر سره کیږي پدې به غاړه بندې پدې به آخرت درون وي پدې به حساب سخت ګرځيږي نو خو خبره ده د خدای په نامه خیرات کوي هغه چې ستا د حاجت نه اضافي دي
او بیا فرمای وامسك الفضل من قوله هغه چا د پاره خوشحالي ده چې د اضافي خبرونه د خپل جبه بند کی به ضرورت خبره نه کوي هغه چا د پاره خوشحالي ده چې فضول خبره نه کوي هغه چا د پاره کامیابی ده چې د خپل جبه کنټرول کی جبه ډیره وړه ده خو د دې جبه د جرم ډیر غټ ته یاد ساته د جبه د جرم نه ځانو ساتي په دې یو وړ جبه باندې موږ څومره ګناهونه کوو تاسو اندازه شته د دې وړې جبه د لاس په الټه په جهنم کې زړم دي مبارک فرمای هغه چا د پاره خوشحالي او کامیابی ده چې د فضول خبرونه د خپل خپل بند کی خجی ورپسې روایت سوره الله محبوب مبارک فرمای من اشترى صوبا ب10 دراهم کوم انسان چې په 10 روپے باندې یو جوړه والی دا عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما نے روایت ته عبد الله ابن عمر سے فرمای کوم انسان چې په 10 درهم په 10 روپے باندې ځان له یو جوړه والی جامې او بیا فرمای وفيه درهم من حرام په دې 10 روپو کې یو روپے د حرام وي یو روپے دا 9 روپے پاکي د حلال دي یو پکې د حرام ده مبارک فرمای لم يقبل الله عز وجل له صلاة ما دام عليه په دې جامو کې چې تا واغسته په غاړه باندې په 10 روپے د اغسته دا 9 روپے پاکي دي یو پکې د حرام ده په دې جامو کې ستا یو منظم خدای نه قبلې یو عبادت دې پکې خدای نه قبلې یو نیکی دې پکې خدای نه قبلې د دې نزانو ساته ګور یو سړی په ځان له 5000 روپے د سوټ واغست او پاره کې 10 روپے د حرام دي 10 روپے دا چې کوم په 5000 د سوټ اغسته په دې کې ستا مون نه قبلې تل سوچو کا یو زره د حرامو پکې داخله شي زمو ستا بندگی او عبادت بلاړو بربادو ګرځي لکه د حرامو نزانو ساتي او بیا د مبارک فرمایل عبد الله ابن عمر سے دا خبرو کا او بیا فرمایل لا ګوته په دې وخت کې خدا وای ما د خدای په دې غوګونو باندې کون کی کما په دا خبره د نبی علی السلام نه اوریدلی صحابي دې کوم انسان په 10 روپے جامې والی پاغي کې یو روپے د حرام خدای په کې عبادت نه قبلې صحابي دا خبرو کا خو دا خبره د ځان نه کوم ما د خدای په دې غوګو باندې کون کی وای کما دا خبره د نبی علی السلام نه اوریدلی یعنی یقیني مې اوریدلی دا هیڅ شک شوبه پکې نشتا چې دا د نبی علی السلام د خدای مبارکي فرمان دی غرض د خبرې مې دادي لکه د حرام او نزانو ساتي د حلال طلب شروع کړي یو صحابي راغی نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک تا عبد الله ابن عباس سے فرمای ویدان آیات د نبی علیه السلام د وړاندې ولسته شو یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا اے خلقو تاسو خوري هغه څه چې په دې زمکه کې دی حلال او پاک هغه خوراک کوي حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه را پاسید نبی علیه السلام ته فرمای قربان ما ته سوال وکا چې ما الله مستجاب الدعوات وګرځي الله زما هر دعا قبول کړي ما د پاره داسې دعا وکا وای نبی علی السلام مبارک ورته وای اے سعد اطيب مطعمک خپل طعام دې پاک او خسته کا کلم چې خوراک کې نو حرام مخوره د شک او شبهه ولا خوراک مکوا پاک او خسته او حلال مال خوره صفات او عام خوره د حلال مال دې خوره او بیا ورته وای مبارک ورته فرمای اے سعد تكن مستجاب الدعوات ته مستجاب الدعوات وګرځي کته دا غواړي چې زما هر دعا خدای قبول کړي نو بزان د حرام نه وساته د حرام خوراک مکوا قسم دې ستا دعاګانې بد الله په در کې خامخا قبلېږي ته به مستجاب الدعوات شي خو حرام پرېږده او بیا ورته فرمای والذي نفس محمد صلی الله علیه وسلم بيده ان العبد مبارک ورته وي په غزاد می قسم چې د کم ذات په قبضه قدرت کې زما دا ساده نبی علی السلام ورته وي یو بندا یو نوړه په ګډه کې د حرام واچي ما يتقبل منه عمل 40 يوما د دې یوې نوړه د حرامو د وجنه سلوي خرز د دې بنده یو عمل الله نه قبلې یو نیکی خدای نه قبلې چې دې ګډه ته یو نوړه د حرام ولاړه بیا روزه نه روزه دې نه قبلې منځ کوه منځ د خدای نه قبلې ذکر کوه ذکر د خدای نه قبلې بندگی کوه د خدای نه قبلې دا حرام دومره موزیر دي ستا تمام عبادت او هغه دینداری دې په برباد او ګرځیدا ستا په آخرت برباديږي د یوې نوړه اثر په ګډه کې تر سلويخ ورځې پورې قایم وي سلويخ ورځې په ستا الله فرض او نفل نه قبلې د آیات ساته لکه د حرام او نزانو ساتي او بیا نبی علی السلام فرمای و ايما عبد
هغه بنده چې داغه د بدن دا غوخه د حرامونه پیدا شي د حرامو خوراک کوي او د بدن په غټيږي فایده ورته ملاويږي نبی عليه السلام فرمای دغه حرام خورونکو د پاره د بدن دا غوخه بل الله په اور د جهنم ترغه سوځي چې ترسو د حرامو د اثر دنه ختم شوي نه وي سوچ کوا اور د جهنم د حرام خورونکو زیاده الله دې مونږ تاسو ته محفوظ ساتلې کی بعض خلک داسي دې خبره ته لګستاسو توجه ډیره غواړم په دې معاشره کې نن دا مسله ډیره ده مونږ ته محسوسيږي ویني یو ګوري یو خبرې ګوپی بعض سړی غلو کی گاڑی رو تختی موټر سایکل وی یا موټر وی یا بل د غلا یو شیز وی چانه چپلی پټی کی پیزار پټ کی چانه موبایل پټ کی یا بل یو شیز وی د غلا او هغه بیا خرڅي په نیم قیمت یا د نیم قیمت نم خته خرڅي مونږ خلک وای بس دا خو دغلا کړه مونږ به پیسې ورکو مونږ د پاره خدا حلال دی دا حلال نه دی ته چې پوېږي چې دا شیز د غلا دی دا د غلا مال دی د حرامو مال دی د دې غستل د شریعت دروي څنګه دي راشد نبی علیہ السلام فتوا وري د بهقي حدیث ته ابي هريره سے فرمای نبی علیہ السلام فرمایل من اشترى سرقه کم انسان چې د غلا یو شیز واخلي وهو يعلم انها سرقه دې پوېږي چې دا د غلا مال دی او زیوس اخلما الله محبوب فرمای فقط اشترک فی عارها واثمها دې غلا د مال په غستو باندې هغه سره په شرم کې د قیامت د ورځې په شرم کې شریک دی او د قیامت د ورځې په عذاب او په ګناه کې مر سره شریک دی د غلا مال دی واغسو ته پوی دیم چې د غلا دی نو هغه چې څومره ګناګار دی په دغه عمر ګناګار تمي او هغه د پاره چې کومه رسوي د په قیامت کې دغه عمر رسوي تا د پاره ده بعض خلک وایي ما خو د غلا نه کړی ما خو به پیسې ورکی ما خو واغست نه د حرام مال دی حرام دی په بیا واغست هغه په دې حرام څومره ګناګارو تا د حرام په بیا واغست دغه عمر ګناګار په تمو ګرځې دي هغه حرام کار کړو حرام خپل کړو تام دا حرام خپل کو په حلال پیسو دی حرام واغست ځان لري په قیامت کې شرم واغست ځان لري په قیامت کې عذاب هم په پیسو باندې واغست دا غرنګ د حرام مبارک دا خبرم لګوري نبی علیہ السلام مبارک فرمای والذی نفسی بیده زما د پاغه ذات قسم وی مبارک فرمای چې زما ساده هغه په قبضه قدرت کې دا لئن یاخذ احدکم وای که یو سړی په تاسو کې را پاسي او دې رسې والی رسې او غر ته لاړ شي او الت لرګي کټ کی او د غر نه لرګي را بار کی او پملا باندې دې روړي فيحمله على ظهره او دې دا بار راولي پملا باندې د غر نه راکوس کی او روړي بازار کې د لرګي خرڅ کی فياكلوا او دې دغه لشل په فایده والی مزدوریو کی او دا بیا روړي دې نه به دې خوراک کوي خير له من ان يسال الناس مبارک فرمای چې یو سړی پړې والی تبر والی غر ته لاړ شي او غر کې لرګي وي ټول ورځ او بیا د لرګي کوتره کې بیا تر پړن جوړ کې د غر نه راکوس کی او بازار ته روړي وغه خرڅ کی او پاغي لشل په وګټي پاغي ځل نه رزق والی او هغه خوري وي دا ډیره غوړه د دینه دا چې یو سړی د چانه سوال وي چې د خدای پر مال سراک د سوال دومره بدترین دی سوال باره کې ان شاء الله په سوال په مزمت په دې مستقل بیان درته وکم بیا دا سوال دومره بد دی چې د دینه دا غوړه ده چې غر ته لاړ شه لرګي وها ونی وها کټکا او هغه روړه بازار کې خرڅ کا لشل روپے وګټه او پاغي باندې ځان رزق والا غوخره خو د چانه سوال مکوا د چانه خیر مغواړه د چانه غوښتنه مکوا بالکل چاته لاس مليسا او بیا فرمای مبارک وای ولا ان ياخذ ترابا فيجعله في فيه خير له من ان يجعل في فيه ما حرم الله عليه او دا ډیر غوړه ده چې یو سړی لپه خوره راوالي لپه خوره او مبارک فرمای په دې خله کې واچي ته دینه ته ډیر غوړه ده چې یو سړی حرام وکي او حرام خوري د دې حرام مال د خوراک نه دا ډیر غوړه او بهتره ده چې راشه لپه لپه خوره راواله د خلی ته واچو خوره او خوره خو حرام مخوره الله محبوب فرمای د دې خوره په خړو په دنیا کې لږ تکلیف ملو شي بدن کې به لږ بیماری پیدا شي او د حرام په خړو به د آخرت برباد شي د آخرت نه بلا سوینځي د آخرت عذاب دی د خدای قهر دی د خدای د عذاب او د قهر سره به مخ شي نو حرام مکوا حرام ته چرم غاړه میګدا حرام چرم مخوخوا نن په معاشره کې ګوره
قسم دې موږ د حلال او د حرامو تمیز نه کوو چې څه ملاویږي کنه څه ستپې نه کوو دا نه ګورو چې دا پردی حق دی دا نه ګورو چې دا ما دوکه وکړه دا نه ګورو چې دا ما دروغ وویل دا نه ګورو چې دا د بل مسلمان حق ما لاندې کړه دا نه ګورو چې په دې به خدای ناراض دی دا د حرام او د ناروا ده بس په یو طریقه د خپل دنیا زیاتول غواړو کاغه کرپشن وي کاغه حرام وي کاغه د غریبو حق وي کاغه مسکینو حق وي کا په یو طریقه باندې خو بس مالدار شم خو گاډي وي خو کور وي خو بینک بیلنس وي خو جامه وي خو رهن سهن وي بس زمونږ د ژوند دغه غرض دی قسم دې لاړه دا خلک برباد وګرځیدو د حلال او د حرام تمیز ختم شو مبارک وي دا ډیره خلا چې خله کې یو لپې خورې واچوي یو لپې خورې خو د حرامو یو وړی د خولې ته مدنه نه کوه حرامو نه ځان وساته مبارک دام فرمایي دا حدیث مبارک وره نبی علیہ السلام فرمای اذا ادیتا زکات مالک فقط قضیت ما علیک ته چې کله د خپل مال زکات ادا کی د مال زکات نو بس ستا په ذمہ باندې چې هغه سل لازم وو ستا غاړه د هغې نه آزاده شوه ومن جمع مالا حراما او کوم انسان چې د حرامو مال جمع کړي دې ته لږه توجه ستاسو غواړم د حرامو مال جمع کړي ثم تصدق به او بیا د حرامو مال رالي خیرات ته نه کوي د خدای په نوم باندې ور کوي کونډي غریب له ور کوي او پاغي کې د خلکو سره احسانات کوي مبارک فرمای لم يكن له فيه اجر پدې کې اس اجر او ثواب نشتا وکانه اسره عليه دغه حرام ګناه د په غاړه دک صفات ده بعض سړی د حرام مال راخلي او بیا غریبانان الله یا خیراتونه پکې کې خپل ځانم خزاتي او غریب لم ور کوي پدې کې اس اجر نشتا د حرام په غستو ست اخرت برباد دي چې څومره ګناه دې کړي او مکه مر ګناګار پاتې پدې ځان لړ مخه کوي چې ما د حلال معنی کیو کو ما پکې خیرات صدقه کړي دا ته ځان له دوکه ورکه خدای رسول الله سوک دوکه نشي ورکوله بل حدیث مبارک کې داسې راځي نبی علیہ السلام فرمای ان الله قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم نبی علیہ السلام فرمای الله تعالی تاسو درمیان کې دا اخلاق دا ښه اخلاق چې دي د درمیان کې داسې تقسیم کړي دي دا نه مبارک فرمای ان الله قسم بینکم اخلاقکم کما قسم بینکم ارزاقکم الله ستاسو په درمیان کې د خوې دینداری اخلاق دا داسې تقسیم کړي لکه چې رزق څنګه تقسیم کړي دي هو ان الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب الله دنیا غ چالم ور کوي مبارک فرمای چې چا سره د الله مینه وی غلم خدای دنیا ور کوي نیکانو انبیاء علیهم السلام کې د دنیا بادشاہان تیر شوی دي اولیاء کې د دنیا لوی لوی بادشاہان تیر شوی دي په دې اولیاء کې داسې و چې هر منځ د پاره به نوې جوړه غوستله ډیر مالدار د خدای دوستانو او اولیاء تیر شوی د یو ټیم به یو ګټ خوړ دومره مالدار وو لوی لوی اولیاء لوی مالدار تیر شوی دي مبارک فرمای تاسو خلک مونږ تاسو کې وایي کنه دا څنګه د خدای دوست دی دا څنګه عالم دی د خو بنگله کې اوسېږي د خو په گاډو کې ګرځي د خدا کوي نه دا خو عجیبه خبره نه ده سليمان عليه السلام د اوچو د لومدي بادشاہانو تمام دنیا بادشاہي ولا خدای ور کړی و پیرانی پیر شیخ عبدالقادر جیلانی صاحب الله څومره دنیا ور کړی و ډیر مالونه زمونږ استاد امام صاحب څومره مالدار تجارت به کولو د کپړو کاروبار به کولو او امام صاحب مبارک 3 لک روپے د میاشتې په مدرسو باندې به خرج کول یاد ساته سبحان الله مونږ ویل کنه موږ تاسو کې ډیر مالدار وي والله ک 3000 روپے مدرسې سره امداد کوي ور سره تاسو په دې کلی کې دا مدرسه ده زمونږ دا مدرسه یادو زه نران شي په دې ناستو کې یو پاسې ماته ځانو خای چې زه په میاشت کې 3000 روپے دې مدرسې لا ورکو والله که یوم درکشتا دلته موږ د 14 استادان ساتو او تاسو پرب یقینو کوي د 70000 نه پورته تنخواه موږ د استادانو ته د میاشتې ورکو امام سے مبارک په د میاشتې خرچه په هغه وخت کې د غریبۍ په دور کې 3 लाख روپے خرچه په مدرسه باندې میاشتې کوله 3 लाख په هغه وخت کې سبحان الله ویل آسان دي چې سبحان الله وایو خدا جیب نه 10 روپے راويستل دا ګران کار دی زمون په دې غریب مدرسه کې دا چې کوم 15 نزيات استادان درس کې سالانه دا تم میاشتې یا کم زیات دا درس دلته کې او هر میاشت تاسو پرب یقینو کوي د 70000 نه پورته خرچه د دې استادانو د تنخواه ده کستاسو په دې ناستو کې یارانو کې یو کس داسې وي چې موږ ور سره امداد کوو لکه پاسې کې ودرېږي موږ به هم لګو ګورو دا خلک به هم لګو ګوري ناران شي داسې دنیا د حلال وګټي داسې په حلال ځي باندې ولګوي د جون یو مقصد دی
هغه مقصد د الله رضی کول دي، د آخرت بر جوړول او د آخرت اجر او ثواب ګټل دي. زمونږ استاد د زندګۍ څه مقصد دی؟ مبارک فرمای، حدیث مبارک میں تویلو الله محبوب مبارک فرمای الله تعالی دنیا هغه چاته ورکي چې چا سره د الله مینه وي هغه هم ورکي، او هغه چاته ورکي چې چا سره د خدای مینه نه وي هغه هم خدای دنیا ورکي. تاسو لزیو یو واقعا مختصرا بیانوم ان شاء الله خو خبر مشي. توجه مشتا د خدای تعالی یو ولیو یو بزرګو یو ځل یو بازار ته راغی. بازار کې کله یو دکان ته ګوري هغه کې د خپل نعمتونه پراته دي، کله بل دکان ته ګوري کله بل ته ګوري، ډیر حیران دي. اوس کله دې طرف ته وګوري د باټا دکانونه دي، سرویس دی، سرویس دکان د پیزار او د شوز او باټا دي، مثال خبره دی. بل طرف ته وګوري د کپړو دکانونه دي، بل طرف ته وګوري وچ میوه دانه ده، بل طرف ته وګوري د عام فروټ پراته دي، قیمتي سامانونه دي. دی خوا ته وګوري د سرو دکانونه دي. دا ولی د خدای حیران دی، کله دی خوا ګوري کله دی خوا. د یو مرید راغی، یو شاګرد راغی، د یو فین راغی، یو دوست داسې و چې سره مینه وه. هغه چې راغو دی بازار کې دا صاحبینو د رامنډه کوي قربان السلام علیکم، او ورته وعلیکم السلام، قربان خیر شه بازار ته څنګه راغلی ساغسته؟ هغه ورته نه بچی اسې دی دکان ته ملګر وای قربان زما د تا غزینه خیال ته وختینه دلته ولاړی، کله دې دکان ته ګوري کله دې ته ګوري کله دې ته، نو که سوال زه موجود یم قربان خیر دی زب پیسې ورکم. هغه ورته نه بچی سمدانه مې یو سوچ کولو. هغه مرید صادق ورته کوي قربان که ساخله خو زه یم کنه زب پیسې ورکم. هغه ورته نه بچی ساغستول نیم راغلی. ما ځان سره سوچ کولو چې خدایا دا دومره ښکلي پیزار، دا ښکلي جامې، دا ښکلي کالي، دا ښکلي خوراکونه او دا ښه نعمتونه تا هغه چاله ورکړي دي په دې وخت کې چې هغه مونځ هم نه کوي، هغه روژه هم نه نیسي، دروغ هم وایي، زنا هم کوي، سود هم کوي، رشوت هم کوي، ظلم هم کوي، پردې حق هم وهي. دا دنیا پرسته خدای چې هغه ستا صحیح بندګي نه کوي، تا په صحیح معنا کې مني نه، هغې له تا دومره څه تیار کړي دي. د خو ګاډو کې تاسو وګورئ، هونډا سیویک تاسو وګورئ، پراډو، دا لینکوزري او دا قیمتي ګاډي هغې پکې ګرځي. په دې خو بنګلو حیات آباد او اسلام آباد کې هغې اوسېږي. دا مزید چرچې د هغې دي، دا ښه خوراکونه د هغې دي. وې ځان سره مې دا سوچ کولو چې خدایا هغه تا نه مني نو هغې له تا دومره څه ورکړي دي. چې څوک ستا د رضا طالبان دي، شپه ورځ او قدم په قدم ستا رضا لټوي، او یا الله ټول عمر ستا په خوشنودۍ پسې لګیا دي او ټول عمر ستا په بندګۍ کې تېروي، هغې له به تا آخرت کې څومره څه تیار کړي وي. یاد ساته چې هغه تا نه مني هغې له دومره ورکړي، نو چې هغه تا مني ستا رضا غواړي هغې له به آخرت کې څومره څه ورکړي. د خدای د رضا طالبان جوړ شي، پرېږدئ دا میراث دنیا. غرض مې دا دی هغه دنیا چې هغه د حرامو ده، هغه دنیا چې آخرت دې بربادېږي هغه پرېږدئ. نبي علیه السلام فرمایي دنیا الله هغه چاله هم ورکوي چې د چا څوک د الله خوښ هغه هم خدای ورکوي، او که څوک یې نه خوښ هغه هم ورکوي. د امریکې د کفارو ته وګورئ، د برطانیې د کفارو ته وګورئ، د دغه اسرائیلو یهودو ته وګورئ. دا لوی بېدینه د اسلام دشمنان څومره دنیا ولا خدای ورکړي. د اسلامي ممالکو نه زیات ترقیات ممالک هغه دي. مثال له خبرې وایم، دنیا ولا زموږ نه خدای زیات ورکړي. دا خو د دې خبرې دلیل نه دی چې د الله ته ګران دي، نه، اکثریت هغه خلک چې مالدار دي دا د خدای نه باغیان دي. الله دنیا هغه چاته ورکړي چې د خدای ورسره مینه وي، او هغه چاته ورکړي چې د خدای ورسره مینه نه وي. خو ها دینداری، علم، اخلاق دا الله هغه چاته ورکړي چې د الله ورسره مینه وي. هغه چاته خدای دا نه ورکړي چې د خدای د بدی شي، هغه له خدای دینداری نه ورکړي، هغه له خدای علم نه ورکړي، هغه له خدای تقوا نه ورکړي چې د خدای بدی شي. ځان سره سوچ وکړي چې د خدای خوښي وکړي بدی شي. تعالی خدای علم درک، تعالی خدای تقوا درک، تعالی خدای د بندګۍ توفیق درک چې نه دې درکړې. په دې خپل مقدر وجاړه، په دې خپل حال وجاړه، قسم دې آخرت دې برباد دې. دا کوم عمل ستا شروع دی؟ تقوا اختیار کړئ، د خپل جون مقصود تقوا وګرځوئ. نبی علیه السلام یو عجیب حدیث وایي، دې ته لږه توجه ستاسو ډېره غواړم. یأتي علی الناس زمان، مبارک فرمایي په دې خلکو به داسې یو زمانه راشي، په دې خلکو باندې به داسې یو وخت راشي، لا یبالی المرء ما اخذ، سړی به دا پروا نه کوي چې دا سی واغسته، امن الحلال ام من الحرام، دا چې سی واغسته دا ګټه وکړه یا دا پیسه لاس ته راغی چې دا د حلالو ده او که د حرامو ده، دا پروا به بالکل نه کوي. په ایمان وایي هغه وخت راغلی دی که نه دی راغلی. یا الله چې څوک به جواب راکړي د حرامو نه وساتي، هغه وخت راغلی دی که نه دی راغلی. قسم دی که دا تمیز څوک کوي چې دا د حلالو ده که د حرامو ده،
همون وای چې د لسونه به سل څنګه شي سلونه به زر څنګه شي زرونه به لک څنګه شي دا به کروڑ ته څنګه ورسي اربپتی به څنګه جوړ شم پس دې فکر کیو دا فکر نشته چې دا دنیا د حلالو ده کدا د حرامو ده مبارک فرمای په خلکو به داسې یو وخت راشي بیا فرمای فاذ ذاك لا تجاب لهم دعوه په دغه وخت کې نور څه خو پرې ده خدای به دعا قبلي د چانه قدرې دعا قدرې به د چانه قبليږي تاسو ګورئ کنه شپه ورځ جاړو وړي کې ټول عمر باران غواړو چې ته باران نه کیږي په جمی کې ورته سوالونه کو چې میګ بارونو په شیبو کیږي چې کله د غنمو د لو ورځ راشي هغه ورځ کې باندې سیلم راوالوزي باران مم راشي عذابونه چې کله میوه په خېدو باندې راشي غلې برا باندې راشي تاسو ګورئ د کوم علاقو کې میوه کیږي سواد طرف ته څومره غلې تیر روزو کې شی و څومره عجیب غلې وشو اتیر ورځ دې داخله ته یو پروګرام دتلم ما سره یو دو درې الکان مرګري په گاډي کې تلو مسخوتن کې روانو دی روجه کې دې طرف ته سم نو زموږ دې طرف ته کړي طرف ته او چې هغه طرف ته راډو نتیجه سیلام چره دو بارانه مو نو ما دې مرګري ته مخ راوړل ما ته ویره چې عجیب خبره ده مونږ بارانونه غواړو زموږ طرف ته خاري ته باران نه کېږي د زاخیل او میرو ته میرمزو ته یوسف خیل ته او زاخیل ته او د غرنګ دې ټیلا باندې طرفونو ته باران کېږي دا څنګه چلل ما ورته خاندل ملګورا دې طرفونو ته نن د تریشر ورځي دي مل چا غنمان پخشي وي دي ولاړ دي څوک تریشر کوي څوک لونه کوي اوس دې د خدای حق پکې نه ورکینو الله په عذاب راولي دا مال ولا هلاکي بوس ولا برباد کی فصل ولا برباد کی مې پدې دا عذاب دی زمونږ استاد باران ته ضرورت دی په مونږ باران نه کې په مونږ تاسو دغه عذاب دی ګوره چې خدای تعالی ناراض ای کنه نبی خدای دعا نه قبلې نبی علی السلام مبارک فرمای خلق بدا تمیز نه کوي چې دا حلال دی کده حرام دی نو الله تبارک وتعالى به دې دعا نه قبلې بندگی به نه قبلې عبادت به نه قبلې ته توبې توفیق به نه ورکي دا عبادت توفیق به نه ورکي الله تعالی ته رجوع توفیق به دې ته نه ملاويږي هغه وخت را پاتې قسم دې ډېر عجیب وخت را پاتې تخپل ایمان او آخرت غم کوي دنیا په قسمت د آیات ساتي دنیا په قسمت او په نصیب ده دا غرنګ یو حدیث مبارک کې داسم راځي نبی علی السلام مبارک له تپوس شو قربان د کم شیز په وجه باندې بزیات خلک جهنم ته ځي اکم سری چې دا غي په وجه بزیات خلک جهنم ته روان وي مبارک ورته وی الفم والفرج دا عورت په وجه باندې او د خلی په وجه بزیات تر خلک په جهنم کې چې پروزي دا به د خپل خلی د وجنه او یا به د بدکارو د وجنه په جهنم کې به پریوزي بیا یو صحابي مبارک تپوس کوي قربان اکثریت خلق چې الله تعالی جنت ته داخلي اکثر خلق دا په څه باندې مبارک ورته وي تقوا الله دا به د حرام او پزان ساتلو باندې په تقوا باندې او په خسته اخلاق باندې الله تعالی خلق جنت ته جنت کې اکثریت جنتیان باغ چې تقوا دار اکثریت جنتیان باغ چې هغه خسته اخلاق والي او اکثریت جهنميان باغی چې د جبه د وجنه او د عورت د وجنه جهنم تراغلی الله دې مونږ تاسو د جهنم د ورو ساتلې جهنم کې بزیات تر دغه خلک نبی علیہ السلام فرمای لا تزال قدم عبد يوم القيامه حتى يسأل عن 40 هیڅ یو انسان قدم په قیامت کې د خپل ځین نشي خوځې دي هیڅ یو قدم به تو نه خوځې ترغه پورې چې الله سلور ته پوسونه دنونه کی ان عمره فيما افناه تپوس بکیږي تعالی ما عمر در کړو تا 50 کال شپته کال کم زیات عمر په دنیا کې تیر کړو دا دې پس کې تیر کړو ته چې ورته چې خدای پاک ما په دنیا غټلو کی او الہ العالمین په غریبه کې په مزدوري کې په ایمان وای په دې به نخلاص شي جواب را نه غي یا الله چې څوک به جواب راکړي د خپل عذاب نه اخلاص کا او دغه جواب به نخلاص شي اوسته کې به دی وباسي چې ته ما د دنیا د کار کسب لپاره پیدا کړې وي تا ته خو ما قران کې ویلو چې ته ما د خپل بندګۍ عبادت لپاره پیدا کړې بندگی عبادت نه بعد بیا کار کسب کوه د حلال کوه دیم تپوس بدا کیږي وعن شبابه فيما ابلاه دا نه تپوس کیږي تعالی ما ځواني در کړې و ځواني دې پس کې تیر کړې و موږ ورته و چې یا الله جوانی دیوانی وي ځواني خو دیوانی وي په ځواني کې خلکان کوي داسې دا خو ځواني کې خلکو نه ګناهونه کیږي داسې جواب باور کې معاف پدې کی قسم دې سرمن بدن وباسي دا ځواني د الله په بندګۍ عبادت کې بتیره دا ځواني د څه د پاره وا د خدای د بندګۍ د پاره وا د عبادت د پاره وا د دین د دفاع د خدمت د پاره وا مونږ تاسو د ځواني عبادت سره زره دی خو نه کو کنه
پیره عبادت بیا شروع کو مات ګوډه عبادت هم بیا څه عبادت وي پس ځواني کې د مون سبق زده نه کو بیا پس پنګرتوب کې شرمېږو چې استاد ته څنګه وایو چې مال دوی قنوت ناراضي او مال مپانځه سبق ناراضي بیا خو هغه شرمېږو آخرت خو لاړو به له کنه غرض د خبر می د ځواني عبادت نبی علی السلام فرمایي و کسان په قیامت کې الله د عرش د سور لاندې ځان ته دري هغه و کسانو کې یو شاب نشأ فی عبادت الله هغه ځوان چې د خپل ځواني د الله په عبادت کې تیر کی دی په قیامت کې الله ځان ته د عرش د سور لاندې ولا ودرولې ویا ساته د ځواني عبادت او د ځواني قدر په جنې مبارک فرمایي وعن ماله من اين اكتسبه دا تاسو بدن کیږي چې تا د مال د کم زینه ګټلې وفيما انفقه او پس کې دی لګولې یوي پیسې حساب به قسم دې زما سره کیږي او لتا سره بم کیږي د یوي پیسې د بلوغ نواله تر وفات پوري چې دا بچونه دې سګټلې دي دا ځان لا او پس دې الوزول دي ته دې یوي پیسې ته پوس بدن کیږي نو کله حلال وي او دنیا خود ډیره درکړي به دې عذاب سخت وي لکه حساب به سخت وي ځکه چې وخت به ډیر تیریږي او کله حرام وي او بیا دنیا دې لا ډیر وي لکه سوچ پکار دی بیا او مبارک فرمای سلورمه خبره وعن علمه ماذا عمل فيه هر عالم نه بد علم تپوس کیږي تا یو مسله وردا تا نه هم تپوس کیږي چې په دغه مسله د علم راغې په دغه مسله د څومره عمل کړو طالب ته وای تاسو څومره عمل کړي عالم ته وای تاسو څومره عمل کړي او تاسو چې دا څومره مسلې د علماو نوري د نه تپوس کیږي چې تاسو په دې څومره عمل کړي دي په دې خو تاسو علم راغې عمل خبره ده بیا د دې سلور خبرو تپوس به هر چا نه کیږي د آیات ساتي په میدان د محشر کې بل روایت کې نبی علی السلام مبارک فرمای حدیث مبارک کې داسې راځي لا يدخل الجنه جسد غزي بحرام هغه جسد هغه بدن به ور د جهنم ته جنت ته داخل نشي کوم بدن چې په حرام باندې غذا حاصل کړي نن سبا بجلی د حرامو ګیس د حرامو سوچ کوي زما د خبر وتا دا ټول د غلا پیسې د حرامو په کاروبار کې دروغ وایو دوکه پکې کو ملاوت پکې کو په دروغ پکې قسم خورو د بل مسلمان حق پکې وهو قسم دې زمونږ خو خوراکم د حرامو سکاک هم د حرامو بجلی هم د حرامو رهن سهن هم د حرامو نو اخر زمونږ د ټول غذا خو د حرامو ده او سوچ پکار دی د الله محبوب په رښتینو زبانو ویل ته چا بدن ته چې د حرامو غذا ورسېدله جنت په حرام دی جنت ته نشي تر سوچ دی د جهنم سخترین عذاب سره مخ نشي الله دې مونږ تاسو د جهنم د عذاب نه وساتي پس د اخیری روایت دویم بیا دعا کوو ان شاء الله مبارک فرمای اے د مهاجرین ټولیا صحابه کرامو ته وای مدینی وال مکیوالو ته پنځه خصلتونه دي چې دغه پنځو خصلتونو باندې څوک مبتلا شو نو دغه به دغه عذاب وي مبارک فرمای د دینه پناه غواړي د الله سره اول نمبر خصلت دا توجه غواړم مبارک فرمای لم تظهر الفاحشه في قوم قط په یو قوم کې بزنا یا فحاشي بهایي عام نشي مگر که عام شي حتی يعلنوا بها تر دې پوری چې داخله کې ظاهره کې بیا کوي یعنی فحاشي اوس وګورئ زنانه کولو مخ د کور وزي دا فحاشي دا ګناه ده په بازارونو کې سرتور سرخزي ګرځي تنګ جامې چولي نیم نه زیات بدن ښکارا کیږي دا فحاشي دا ګناه ده په دې موبایل کې وګورئ دا ټیک ټاک بلا ده او کدا نور کم دا ویډیوګانې په دالکانو جنکه جوړي د خوده په قهر اخته دي دا څومره دا فحاشي شروع ده عامه ده کنه ده مبارک فرمای دا فحاشي چې کله ښکارا شو عام شو په خوا بچا غزنا یا بدعملی بچا کوله نو پټه به کوله اوس خو په موبایل باندې تمام دنیا ګوري په بازار کې تمام دنیا ګوري دغه د سیر سپاټو زینو تلاړ شه تمام دنیا د فحاشي په خپل سترګو باندې ګوري مبارک فرمای دا په یو قوم کې نه عامه کیږي الا فشا فيهم الطاعون والاوجاع التي لم تكن مضت في اسلافهم الذين مضوا مبارک فرمای ک په یو قوم کې فحاشي عام شوا اے صحابه ووري په دغه قوم کې الله تعالی طاعون راولي وباګانې به خدای راولي او په دغه قوم باندې الله داسې مرزونه مسلط کی چې په بخوانو یو قوم باندې الله نه دي مسلط کړي په دې باندې الله مسلط وګرځي په ایمان وایا دا کینسر دا شوګر دا بلډ پریشر او دا رنگ مصیبتونه چې دا په خوا چانو موریدل جواب را نه دی دا کرونا نوم بچا په خوا اوریدل دا ډنګي وایرس نوم چا په خوا اوریدل دا رنگ و باګان را باندې راغی
دا زما استاد عمل وجدا په معاشره کې فحاشي عام مشوا نن سبا د جنې تصویر راشي خستوي زه په خپل ایډیا باندې لګوم په خپل هغه ما د خنوم ناراضي په خپل فیسبوک باندې ځان ته لګوم په پیج لګوم په یوټیوب کې ځان ته لګوم خپل تصویر په ځای هغه لګوم ولی خسته جنې ده خسته خزه ده دا فحاشي نه ده دا تصویر شیر کول فحاشي نه ده دا خو ما نه کړ دا خو دې کوي دا تو ور سره په دې فحاشي کې امداد نه کې ستاد د وجنه په دې ګناه کې څومره خلک واقع شو دغه ویډیوګان شیر کول دا ګناه نه ده دا فحاشي خورول نه دي د دې د وجنه خدای قهر دی عوام ته متوجه شو دی عالم ته عذابونه راغ مبارک بیا فرمای دویمه خبره کوي ولم ينقص المكيال والميزان الا اخذوا بالسنين مبارک فرمای او په دې قوم کې بناب طول کې کمی را نشي مگر کناب او طول کې کمی چا شروع کو اوس وګوري کله کله دا په والا ګجران یا خو او بپکیا چي ملاوت کوي او یا پاس ظالم د پویز له لاندې بیخ لګوټه کوي نو ټول پکې نیم ګټ په کم کی خو په دې باندې د گزارا نه واني خلکو ته پکې نیم ګټ کم چي مثال خبرې وې مګر چا سیریزه کې ورانه کړې وي چا پویزه کې ورانه کړې وي خدا غرنګ د دې ټول والا تو ګوري هغه په دې کانو کې ورانه کړي چا په دې تلو کې خپل استادي کړی وي ګوره دا ناب ټول کې کمې دي قسم دې دا عظیم جرم دی کومو تاسو ګوري نن سبا ملاوټم ډیر دی د خشیش په نوم باندې خلک بیکاره خرڅي ک کپڑے والا لاټ شي ک دکاندار ته لاټ شي ارزه ته لاټ شي تاسو ګوري مبارک فرمای کله په ناب ټول کې کمې راغې یا په دې کې چې کم دي خلکو دغه ملاوټ او دغه دوکې شروع کې په دې باندې بد الله تعالی عذاب راځي یو کال به د بل نه سخت تیریږي او بل کال به د بل نه سخت تیریږي همدا څه ده کدا څه نه ده وګوري قسم دې تیر کنه دا سکل سختو دا مخینو بادشاہانو د بادشاہانو دا بادشاہي مې سخت تیریږي مثال له خبرې ویم کرپشن هم ورسو هغه خپل کارونه دي خو څه حقیقت ته وګوري هغه وخت دومره ګرانیو منګي خو بنو دا نن سبا چې څومره شروع ده دا کم چې ته کم سور رسیده پوېګو دې نه بعد چې کم راځي دنه خل راځي دنه بعد چې کم راځي قسم دې به دې بادشاہ نه بتر راځي تر مهدی علی السلام او عیسی علی السلام پورې به دا سلسله شروع وي ما ته چاویل و یاره دعا وکړي چې دا خدای ورکی بل را باندې خدای راوستي یو بل بادشاہ خدای راوي مل دا دعا مکوا دنه بعد چې کوم راځي قسم دې دنه به بتر راځي دا دعا کوي خدای داشته بادشاہان زمونږ نیکان او عادلان کی داشته را ته خدای دیندار کی دې شتول د خو توفیق ورکی یعنی قسم دې چې کم دنه بعد راځي دې به پیو بخي لکه څنګه دې په دې هغه نورو بخل دا سه بدیم پچا باندې بخیات ساته دا یاد ساته دینه بعد خرات لنشتا بتری برازي دا ولی زمو استاد اعمال په وجه په ناب ټول کې کمیرا غو دوکې شروع شوي د الله محبوب فرمای په دې باندې به یو کال د بل نسخ او بل د بل نسخ شروع شي ورپسې دریم نمبر مبارک فرمای په دې باندې به سختی راځي وجور السلطان علیهم د بادشاہانو ظلمونه په دې راځي بادشاہان به ظالمان راځي چې کله ناب ټول کې کمې شروع شي ولم يمنعوا زکاة اموالهم الا منعوا القطره من السماء او چې کله څوک زکات نه ورکي عشر نه ورکي د الله محبوب فرمای په دې باندې الله بارانونه بند کی د اسمان د باران پې نه کیږي ولو للبهائم کدا زناور نه وي دا چرپیا دا مرغان نه وي دا زناور نه وي قسم دې د اسمان نه بساس کې باران نه وي شوی دا چې په مو تا خدای رحم کوي او دا باران کیږي دا د زناورو خاطر دی ګینه په انسان به خدای ساس کې باران نه وي کړي دا د الله تعالی د محبوب د خلی وینا ده او بیا فرمای ولم ينقصوا عهد الله وعهد رسوله الا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فاخذوا بعض ما في ايديهم مبارک فرمای او چې کله څوک د خدای او د خدای د رسول الله سلام وعده ماتي کی د خدای او د خدای د رسول الله سلام نافرمانی شروع کی الله تعالی به بهرنی بادشاہان مسلط کی د دې ملک ته برازي د دې ملک نه مالونه بوړي افغانستان باندې سوګور د بهر ملک نیټو افواج راغ په اقوام متحده د خوانه او څومره ظلمونه وکړه څومره تورسره کونډې کې دغه ورځ نه خدای هر مؤمن مسلمانو ساتي څومره بچي یتیمان ک څومره معذوره ک څومره بے در او بے برکه د غرق په خپل وطنونو کې وګوري دا څومره عذابونه را باندې راغ د بهرني بادشاہان مسلط شي او ظلمونه در باندې بیا کوي نن سبا خو صرف دا خو یو راج دی چې امریکا په تمامه دنیا باندې کوي هر ملک کې سو وړیا پکې کوي ملک زمونږ د اختیار پکې د امریکای چلی ملک د مسلمانانو د په سعودي عرب باندې اختیار د امریکای روان دي مثال له خبرې وې مداولي دا مونږ د خدای او د خدای د رسول الله سلام وعده ماته کې تاسو د خپل خدای او د رسول نافرمانی پرېږدئ ته ګوره چې الله تعالی بیا غ رعب او دبدبه او غ بادشاہي درکې کنه درکې دا زمونږ د خپل لاسه
دغه رنګ دا روایت وکړي پنځم شپږم خبر هم پکې شته وګدي معنا به خبرې وګدي شو سم وګدي شو ټیم وړلو اچن کلمات مې ویل الله د خپل رضا باعث کی وما علی الا البلاغ المبین درود شریف